نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. زما انتهایی محترم سامعینو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې نن سبا زموږ معاشره د انتهایی پستۍ طرف ته تلله، یعنې په دې کې د علماو مقام، عزت، کم ادب او احترام چې د دوی پکارو هغه په نشي منلي. دې وجې زموږ ډېر مولیان صاحبان هغه د احساس کمترۍ مبتلا دي. نو زه تاسو ته دا وایم چې بالکل احساس کمترۍ ته ضرورت نشته. تاسو له چې الله رب العزت کوم مقام راکړلی، کوم عزت راکړلی، هغه تاسو له پوره دي. تاسو د عوامو نه، تاسو خپل له معاشرې نه، تاسو خپل له حکومتونو نه، تاسو خپل له اقوامو نه د دې تمه مه ساتئ چې موږ له چا عزت رانغلو. په دې باندې خفګانونه، پریشانیانې په دې کې مه مبتلا کېږئ. اصل عزت او اصل احترام چې هغه موږ له زموږ رب راکړلی، هغه موږ له قرآن عظیم، فرقان حمید راکړلی. الله رب العزت فرمایي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. چې کوم کسانو علم حاصل کړلی او کوم نه دی حاصل کړی، دا چرتوم نشي برابرې دي. دا د قرآن عظیم، فرقان حمید فیصله ده، دا د الله رب العزت فیصله ده، دا زموږ د خوږ نبي اکرم رسول معظم صلی الله علیه وسلم فیصله ده چې زموږ څوک قدرمن او عزتمند نشي کېدی. نو لہذا په احساس کمترۍ کې مه مبتلا کېږئ. تاسو چې کوم فعل سره رغبت ساتئ، شوق ساتئ، په هغې کې د مخ په وړاندې تلو کوشش کوئ. او اصل کې شاعر یو شعر ویلی، د هغې نه به تاسو ته خپل مقام او مرتبه د هغې نه واضحه شي. وایي لیس الجمال باسباب تزیننا، لیس الجمال باسباب تزیننا، ان الجمال جمال العلم والادب، لیس اليتیم الذي قد مات والده، ليس اليتيم الذي قد مات والده، ان اليتيم يتيم العلم والادب. شعر مطلب دا دی چې خوبصورتي دا نه ده چې موږ په دنیوي اسبابو سره ځان مزین کړو، کپړې، پیزار وغیره، بلکې خوبصورتي هغه د علم او د ادب ده. او یتیم هغه کس نه دی چې دا پلار مړ شو، بلکې یتیم هغه چې د علم او د ادب نه محروم، یتیم هغه ته ویلی شي. والسلام.